وخت راکړه. اول راته دا ووایه چې دا جاز پاسېد جاز کېناست دا داسې شي که نو ما ورته ویل که په دې ته چا راړولې نو هغه ما ته بیا دا خبره وکړه چې یوازې زه نه په دې کلي کې پې بلا خلک اخته شوی دی یا دا سیسټم چې څوک اپریټ کوي نو هغه ته خو دا پته لګي چې دې کې دا سړی نه وی راغی نو راشه دله لږه ګټه ورکړه. 100 کسان دي په 100 کې چې کم دی 40 کسان چې کم دی هغه چې دا جاز به لاندې ځي او یو وایي چې یاره دی به بره ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ظهور خان او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. ګرانو کتونکو نننی پروګرام چې دی هغه انتهایی زیات اهم دی. دا چې اکثر که تاسو کتلی وي چې زمونږ سره په دې چارپیلچل کې نه بلکې په دې علاقه کې ینګ جنریشن چې دی نو هغه جازونه پاسوي. جاز یې پاس او جاز کېناسته، باز راغی باز لاړ، مختلف قسم آنلاین جواري چې دي هغه شروع کړي دي. او په دې مسله کې یوازې نوجوان نسل نه دی بلکې په دې کې زنانه هم وسکه کړي دي. د دې غیر چاپېره علاقو نه موږ ته دا شکایتونه راغله چې د نوجوان نسل سره سره زنانه هم په دې لعنت کې چې دی نو هغه ککړي شوي دي او د جازونه آنلاین جواري چې دي نو دا کوي. په دې کې ډېر کورونه چې دي هغه برباد شو او داسې سفید پوش خلک د هغوی بچي په لکاو کې په کروڑو روپو کې هغوی تاوانونه وکړل. پخوا به جواري کېدله نو هغه به چته په کنده کې کېدله، چته به د بونې لاندې کېدله او دا جواري چې ده نو د دې پته نه لګي به نیسلي او بس جواري به کوي که دی په غم کې خادی کې که په لار په ګاډي کې روانې نو هم په دې لعنت باندې اخته دی او دا جواري شروع کړي وي. د دې نقصان څومره دی دا هغې خلکو ته پته ده چې چا په دې کې په لکو په کروڑو باندې بایلي. په دې هکله باندې نن زموږ سره موجود دی یاسر بادشاه. آی ټي کړې ده او د ده نه به موږ پوښتنه کوو چې نوجوان نسل چې دا کم آنلاین جوارۍ ته تللی دی داسې آنلاین کاروبار ډېر سیوا دی کېږي. آنلاین کاروبار ټریډینګ هم کېږي. په دې ټریډینګ په حواله باندې او د دې آنلاین جوارو د دې په نقصاناتو باندې د دې نه د بچاو څه طریقه ده په دې ټولو خبرو باندې به موږ د دوی سره تفصیلي گفتگو کوو. اخلو یو وړوکې مقدمه زموږ سره اوسئ. یو پیر بیا تاسو ته پروګرام کې هر کله هم څنګه تاسو سره ما شروع کې خبرو شو چې موجود دی زموږ سره یاسر بادشاه ټیکنیکل انالیست د آی ټي کړی ده او زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې کم آنلاین جوارګر دي او هغه خلکو ته دا پروګرام رسو چې آنلاین جواري کوي ځان د کور نه ځان د پیسو نه د محلې د گاوند د هر ځای قرضداري شو او د ناسور چې دی دا نن کور ته دننه شوی دی د دغه جوارګرو د اګاهۍ دپاره دا زموږ پروګرام دی دا ضرور ګورئ. یاسر بھائی ډېره مننه پروګرام کې د وخت راکولو چې موږ د دې ټایم راکړو وخت یې راکړه. اول راته دا ووایه چې دا جاز پاسېد جاز کېناست دا داسې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه کو تاسو ته دا خبر وکړم اصل کې ما ته خو دا خپله پته نه وه خو د لاست ویک کې ما سره یو ملګری راغی ما ته چې یاسر بھائی لږې پیسې مې په کار دي. ما یې ولې ما ته چې دغه شان لږې پیسې مې بایللې وې چا نه مې راغستې وې مې دا دې په څه کې بایللې دي نو بیا راته ویل چې یاره دغه شان یو جاز والا گیم دی هغه مطلب چې بره ځي نو تا له به پیسې درکړي او چې لاندې مطلب راوغورځېدو نو تا نه به پیسې لاړې شي. نو زه په دې شي خپله نه پوهېدم خو چې ما سټډي کړو نو ما ورته ویل که په دې ته چا راړولې نو هغه ما ته بیا دا خبره وکړه چې یوازې زه نه په دې کلي کې پې بلا خلک اخته شوی دی. نو بیا چې ما دې هر څه ته وکته په لا بیخي لکه شارټ ټرم ورته زه دا ووایم چې یو کس پکې لاک 2 لک روپۍ بایللي او هغه ماشومان دي چې کوم په 9 او په 10 کې دي. یاسر بھائی دې کې راته دا ووایه چې دې کې ګټه شته دی دې کې ډیفینټلی دا خو جواري که نه دا خو جواري خو اصل کې د دې ګټه نشته خو زه داسې وایم ګټه به یو چند کسان کوي خو هغه ګټه دوی تاسو سره پاتې کوي نه کینې کې چې کم کسان کوي ما ته د یو کس وښیي چې ما هغه وایي چې ما د دې کې پیسې ګټلي او مسلسل یو میاشت زه پروفیټیبل پاتې شوی مطلب دې نه ما ښه پیسې ویستې دي. د دې دا الګوریتم داسې جوړ شوی دی
چې دا به تا ول دې طرف ته راغی به کی مطلب سٹارټ کې به تا 1000 روپۍ ته انویسټ کیا به تا ته ډبل شي 2000 به تا ته درکې انسان لالچ ته موږ خو لالچ کو نو هغه پسې به ته بیا به چې راشي 1000 روپۍ ته چانه قرض که 2000 که نو دغه شان انسان یو حد پوره شي چې کله ته دا لیمټ 20-30,000 روپۍ ته ورسې په یو ځای د نویسي لږ مې په دې باندې پوهه کا او زه خپل کتونکو ته دا اویرنس ورکوم دا جاز چې پاسي کې دا خو یو سافټویر دی یو اپ زه خو په دې نه پوهیږم چې تاسو کوم کې فیلډ دی د په دې مې اول پوهه کا چې دې ته هم څه کسان بناسي چا په قبضه کې وي د چا په گرفت کې وي او هغه به چیرې دا ونه وړي چې د مانه یو سړی په کروڑو په لکو باندې بالکل دا اصل کې ظهور به دې کې چې کوم دي دا اپ ډیولپمنٹ جوس ما سره ډېر کسان داسي چې څوک په اپ ډیولپمنٹ پويږي دا اپ هر څوک جوړول شي دا تاسو هم جوړول شي زم جوړول شم اوس لکه نورمال زه یو خپل نوم نه یادوم خو زه برته یو آسان غونټیات کم ایویډر بنوم باندې یو گیم راغلی دا جاز والے ایویډر او زه ولې ایویډر نو ورکوم زه ولې یاسر باچا گیم نوم ورکوم زما مرزي ده شاته الګوریتم خو ما سره چلیږي زما مرزي ده چې زه کم ځای کې غواړم دا جاز په دې ځای کې بندول شم نو دا خبره مطلب دی چې دا عام کسان دي بس دا سیستم روان کړی دی او ډیر خلک په دې کې چې کم نو سخته شوی دي لږ مې په دې باندې په دې پوهه کا چې دا اپ یا دا سیستم چې څوک اپریټ کوي نو هغه ته خدا پته لګي چې دې کې دا سړی نه وي راغی راشه دله لږه ګټه ورکړه ایگزیکټ هم داسې کېږي اصل کې ضرور به کله چې تاسو دا ما خو د هغې کتلې دي د دې انټرفیس چې تاسو کله وګورئ هغې کې تاسو ته باقاعده ښیي چې دونه کسانو دونه پیسې انویسټ کړي دي نو فار ایگزامپل اوس دې کې به زه ایگزامپل داسې درکړم چې یاره 100 کسان دي په 100 کې چې کم دی 40 کسان چې کم دی هغه چې د جاز بلان دي یو وایي چې یاره دی به بره ځي داسې ایگزامپل درکړم نو هغوی ریشو روباسي چې کم طرف ته چې کم دی خلک ډېري هغې طرف ته هغوی د هغې الټا لاړ شي نو چې کم ډېر کسان دی هغوی تاوان وکړي چې کم لږ دی هغوی ګټه وکړي خو هغه ګټه هم هغه هغوی ته پرېږدي نه هغوی به هم دکه ګټه به دایي نه وباسي ځکه لالچ پکې ګیم راځي اکه خبره ده چې به تا نه یو نه راړي بل ته بل نه راړي بل ته خو ایټ د لاس تا ته به خبره دا راځي چې لاس دی ما پکې په دې کې پروفیټیبل څوک نه دي لیدلی په دې باندې د جاز په نوم باندې خلاص نور بلا ګیمونه هم دي چې په هغې کې دا خلک نن سبا ککړ دی او په دې چکر کې په لالچ کې تللی دی بالکل اصل کې کو مونږ دې کې وګورو ظهور به دې کې یو اپ دی 1xbet په نوم باندې په هغې کې په سوونو باندې گیمز دي مطلب دا کرکټ باندې خلک بیټینګ کوي بیټینګ څه دی جواري ده خو ستاسو څنګه خبر وکړه جواري داس دونه اسانه شوې ده چې خلک اوس په کمبل کې دننه هم چې کوم دی خلک موبایل وسري دا جواري ته په شپې ورځ هر ټایم دا نشته نه تا سره د چا یره شته نه تا سره د چا ترخه شته چې ما باندې به څوک راشي یا به ما څوک وګوري او هر دریم کس چې کوم دی د هغه موبایل تاسو چک کې پای کې به دا اپس وغیره چې کوم دی دا موجود دي اصل بھائی اکثر داسې کېږي په سوشل میډیا باندې مختلف ایډ چلیږي او هغه نوجوان نسل دې طرف ته راغب کېږي چې ما پکې دومره وګټلې یو پکې هغه چرګه غونډې راشي بالکل جی صحیح شو جي دومره مې پکې وګټلې چې ته په هوټل کې ناسي نو زما نوجوان نسل چې دی نو هغه په دې ذهن کې دا چوري چې تاسو چې دې گیم ته راشي نو سهار له به تاسو سره پرچونر ولاړي تاسو سره بیبیګو ولاړي او هغه په دې لالچ کې په دې چکر کې چې دی نو هغه د خپل مور پلار هغه ایسټ چې دی اساسي چې دی جمع پونجي چې دی نو هغه بایلله په دې سوای بالکل اصل کې زموږ خو مین خبر هم دا اصل کې کوم وګورو لالچ خو هر چا لالچ ته موږ په اسانتیا باندې یو کار ګورو لکه فور ایگزامپل یو کس تیم چیرته به ما سره یو ورځ کار کوي زه به تا 1000 روپۍ درکوم او بل طرف ته زه تیم چې ته به یو څو کلیک ورکې د موبایل باندې به درې تصویرانو باسي یا څه کې تعالی به 1000 روپۍ درکوم لازمي خبره ده هر کس په دې اسانتیا طرف ته کوشش کوي خو چې بیا کله موږ دې طرف ته راشو نو دې کې به صرف موږ اسانتیا نه ګورو دې سره چې کوم دی د حلال او حرام کنسپټ هم ګورو نو دا خو یو قسم له اولنې کنسپټ خو دا دی چې دا جواري ده دویم کنسپټ دا دی چې د دې پروموشن ډېر زیات کېږي د مخکې به تاسو کتلي په د اف آی والا هم ایکشنز اخیستي دي په دې کې خلکو چې کوم دی پروموشنز کړي پیډ پروموشن مطلب ما ته کمپنی آفر کې چې زه به تعالی 5 لک روپۍ درکوم ته زما پروموشن وکړه نو دغه شان دا پروموشن د وجې کوم دی دا شیز ډېر زیات چې کوم دی مخکې تللی دی موږ نوجوان نسل به د دې نه څنګه راړو داسې زه ډېر خبر شوی ما زه چونکې به دې زما فیلډ نه ده زه پرې پوهېږم نه خو انلاین خلک بزنس کوي خو بس جایز طریقه باندې کوي او د نت په دې دنیا کې ډېر څه دي داسې بالکل خو زما نوجوان نسل هغې طرف ته نه ځي که چېرې تاسو زما د نوجوان نسل ته داسې څه به وړاندې کوئ چې تاسو د دې بیمارۍ نه د دې مسلې نه راوځئ او یو جایز طرف ته راشي نو هغه جایز به څه وي زه به ضرور به دې کې به تاسو ته بالکل یو بریف انټروډکشن درکړم دې ټایم کې خبرې ډېرې خو زه به ان شارټ کې تاسو ته دا ووایم اصل کې آنلاین فیلډ چې کوم دی دا د دې نوم څه دی چې بس آنلاین کار سروس ورکول دي د هغې بدل کې ته پیسې ګټې نو اوس په آنلاین فیلډ کې ما سره 3 قسمه چې کوم دی کار اویلیبل دی یا یو دی موږ هغې ته وایي فریلانسنګ دا دی ما له ګرافیک ډیزایننګ راځي زه هغه خپل سروس چاله لوګو جوړه کړم او ما له هغې بدل کې چې کوم دی پیسې راشي
فریلانسینګ دا دی هغه تاسو بهشک تاسو ډاټا انټری تاسو چاله درځي هغه هم تاسو کولی شئ هغې په بدل کې به تاسو ته پیسې ملاویږي لکه فریلانسینګ چې کوم ډیزاین تاسو کوئ دا آنلاین خرڅیږي بالکل دا آنلاین خرڅیږي او تاسو بله کوم خبره وکړه بل دې نه علاوه چې کوم دی بیا چې کوم دی موږ ای کامرس سایټ ته راشو ای کامرس مطلب دا د شاپیفای شو یا امیزون خلک ډېر زیات پیژني نو دا چې کوم دی یا خلک ویب سایټ نن سبا چې کوم دی دراز دی نو په هغې باندې تاسو سیل اینډ پرچیز کوئ چې خپل پروډکټس په هغې باندې چې کوم دی تاسو لیست کړئ هغې کې به چې کوم دی تاسو چې کوم سیل کېږي هغې کې به تاسو ته پروفیټ راځي نو تاسو ته چېرته تلو ضرورت نشته بېشک تاسو سامان دی تاسو سره په کور کې په کمره کې پروت دی هغه تاسو آنلاین سیل کوئ چې کله تاسو آرډر راشي دې ځای نه تاسو هغه ټي سی ایس کې او تاسو ته خپل پروفیټ چې کوم دی میلاو شي نو په دې کې شاپ ته هم ضرورت نه راځي د اګاهۍ دپاره چې دا څنګه تاسو خبره وکړه موږ به د خپل ځوان څنګه دې ته راوړو چې ته راشه د دې دپاره په دې علاقه باندې چې داسې اکیډمي په کار داسې اویرنس په کار دی څنګه به کوو ضرور به بس د دې په دې خبرو په دغه کې موږ دا قاسمي کې خپل اکیډمي سټارټینګ اغوستی انشاءالله نو هغې کې به زما خپله بھرپور کوشش دا دی چې زما سره کوم خاص کر زما کلي والا زما علاقې والا چې کوم هلکان دي یا جینکې دي چې کوم په دې ګډو وډو کارونو باندې یا څنګه تاسو وایي چې د جازونو باندې اخته شوي دي نو د دې د بچ کولو لپاره زما سره چې کوم دی ما خپل اکیډمي شروع کړې ده د اقرا کوچنګ اکیډمي په نوم باندې هغې به انشاءالله زه کوم چې تاسو ته ما یاد کړو فورکس یا کرپټو ټریننګ چې کوم دی دا به انشاءالله موږ هغې کې ورکوو او دا د آنلاین فیلډ چې کوم دی د هغې درېیمه حصه هم ده چې موږ هغې ته موږ وایو ټریډنګ لکه دا یو جایز انکم د دې کې څه جواري خو نه ده که نه څه پیسې پکې انویسټ کول یا اصل کې دې کې چې کوم دی موږ یو شي اصل کې سیل اینډ پرچیز د سیل اینډ پرچیز هر ځای کې شته دی لکه که موږ وګورو دلته کې موبایل دکان دی چې هغه به هم سیل اینډ پرچیز کې یو شیز به پروډکټ په راوړي لږ به ګران خرڅي مطلب خپل مارجن به په 2 ساعتي سیل به کړي دغه شان چې کوم دی دا موږ په آنلاین کې هم کوو خو په دې کې ما سره بیا چې کوم دی فیلډ ورسیو شي مطلب دا یو کلي پورې نه ده دا یو شاپ دکانه پورې نه ده دا د ملکونو پورې نه ده دا د پوره انټایر چې څونه ملکونه دا په هغې کې تاسو ټریډنګ کوی شئ نو سیل اینډ پرچیز به تاسو چې کوم دی اوورال په پوره دنیا کې کېږي صرف د موبایل په تھرو په دې دا کوم خبره چې تاسو وکړه ټریډنګ چې کېږي د دې زده کړې د دې لپاره زده کړه ضروري ده ضرور به تاسو زموږ اکیډمي ده نو په هغې کې تاسو دوی ته کلاسونه ورکوئ څه کوئ په هغې کې بالکل ضرور به دې دپاره زده کړه ضرور ده ځکه ما ډېر خلک کتلي هغوی سوچ کې دا خبرې چېرې دې کې به لاسز نو لاسز دې کې هغه سړی کوي چې هغه پوه نه دې دپاره لازمي کورسز د هر شیز دپاره به تاسو خامخا یو مطلب که دا موبایل هم زه یوز کوم دې دپاره به زه خامخا لږ ځان پوهه کوم چې دا څنګه کېږي او دا به چلو موږ څنګه یا کمپیوټر د دې دپاره به خامخا څه کورس وغیره کوي دغه شان چې کله موږ ټریډنګ کوو نو دا خو بیا د دنیا د ټول نه غټ کار دی هغې دپاره به لازمي خبر دی یو کورس په اویلیبل نو هغه کورس په چې کوم دی تاسو کوئ د هغې تقریبا ډیوریشن 45 منټس ډیز دی هغې کې انشاءالله چې تاسو وکړئ هغې نه پس په تاسو دې کیپیبل یې چې تاسو ټریډنګ کوئ شئ بېشک تاسو فورکس کوئ او تاسو کرپټو کوئ یا پاکستان سټاک ایکسچینج کې فار ایگزامپل تاسو سټاکس کې ټریډنګ کوئ لکه که زما ینګ جنریشن د دې انټرنیټ خواص هم استعمالوي موبایل دی استعمالوي د دې نه دله داسې څه فایده اخیستل پکار چې د جایز حق حلالې پیسې وګټي چې کوم بېروزګاره دی هغه هم په روزګار شي او د دې غلطو لارو نه د دې جوارونه چې دی نو هغه بچ شي بس ضرور به یې زه خو خپله به ټولو ته دا مشوره کوم ما خپله چې کوم دی فریلانسینګ هم کړی دی ما په امیزون باندې هم کار کړی زه چې اخره کې ټریډنګ ته راوړی د دې دغه کې چې د دې کې د دې زوال نشته زوال یې ځکه نشته لکه دې کې انسان داسې یری فار ایگزامپل زه کوس ته فریلانسینګ چاته خیمه نو زما سره به دا یری کو زما سره یو ګرافیک ډیزاینینګ چې زده که زما کېدی شي سیلز کم شي خو په آنلاین فیلډ کې بیا خاص کر چې کوم ټریډنګ دی په ټریډنګ کې دا ټینشن نشته چې څونه ډېر خلک راځي دونه بستا چې کم دی هغه سیل اینډ پرچیز چې کم دی سیوا کېږي خلک به اخیستل او خرڅول سیوا کوي نو د دې وجې د دې چې کوم دی دا یرم نشته چې را روان ټایم کې به خلک ډېر شي یا به خلک ټریډنګ ډېر شروع کړي نو زما به سیلز کم شي نو د دې دا یرم نشته ورسره چې کوم دی پروفیټ چې کوم دی د پروفیټ مارجن ډېر زیات دی تاسو نوجوان نسل په دې باندې ګایډ کولی شئ چې تاسو آنلاین خپل ځان نه کاروبار کولی شئ د یو ځای نه یو څیز واخلئ په بل ځای کې خرڅولی شئ دم تاسو کولی شئ بالکل جی زما چې کوم دی خپله ایز آی ټي افیسر ما چې کوم دی جابز هم کړي دي بیا چې کوم دی ما ایز سافټویر هاوس ما چې کوم دی هلته کې ایز ګرافیک ډیزاینر هم کار کړی دی نو دې فیلډز نه زه تېر شوی ما ایز فریلانسر کار کړی دی ما بیا چې کوم دی ایز امیزون ایکسپرټ کار کړی دی نو دې هر څه نه زه تېر شوم اخره کې بیا زما چې کوم دی اوس مین ایکسپرټیز زما چې کوم دی هغه په کرپټو کې دی او یا فورکس کې دی فورکس څه شی دی او دا کرپټو څه شی دی دا کرنسي ده څه دي ده کرپټو اصل کې موږ دې ته وایي ټوکنز اصل هغې بدل کې فار ایگزامپل خلک ډېر زیات بي ټي سي پیژني نو د بي ټي سي شاته چې کوم دی سروسز دي ټیک شو نن سبا لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته ایگزامپل درکړم بي ټي سي نن سبا چلیږي 1 लाख और 12,000 کې نو دا چې کوم دی اوس د دې شاته دا نه دی چې دا به موږ صرف بي ټي سي موږ پیژنو صرف بي ټي سي خلک ټریډنګ یا نوم اوري خلک وایي لکه بیټ کوین کې ټریډنګ دی تش بیټ کوین نه دی دې نه شاته چې کوم دی تقریبا 900 پلس کوینز دي خو دا کوین داسې نه جوړېږي دی هر یو کس چې کوم دی خپل سروسز ورکوي هر یو کوین د دې شاته ډیولپرز دي پوره ټیمز ناست دي
دا غي एग्जांपल بس تاسو درکم فور ایگزامپل ایزی پیسا اپ دی اوس ایزی پیسا اپ چې کوم ټرانزیکشن کی دینه شاته ټیم ناشتي نو پدې کې د ټول نه غټ کار چې کوم دی زمونږه بلاک چین کې مونږه کار کوو بلاک چین چې اوس کوم آی ټي ایکسپرټ هغه پدې باندې پويږي دا د چې کوم غټه فائدہ هم ته دا پدې کې به ټرانزیکشن ډیر زیات ایزیلی شي یو خبره دویم خبره پدې کې دا چې د کې دا دو نمبري چې کوم دغه دی یا د هیکینګ هغه اثرات چې کوم دی ډیر کم شي نو بانکینګ سېکټر ځکه دا نه غواړي چې هغه باندې ډیر د دې غټ اثر پرې باسي دی وجه بانکینګ د دې ډیر سخت خلاف دي چیرته تاسو ټریډینګ دی زه تمره وړي صحیح ډیره مننه یاسر بھائی د وخت راکولو ګراوند کتونکو سوالونه خو په دې انلاین هغه باندې ډیر سیوا دي زموږ سره خو چونکې پروګرام ډیر زیات وګړي او بیا د هغه مطلب هغه فایده نه پیدا کیږي مونږ به په دې باندې په دې حواله باندې به د یاسر بادشاه سره ضرور نور پروګرامونه هم کوو او د دې علاقې د عوامو د آګاهۍ دپاره د نوجوان نسل د آګاهۍ دپاره به مزید به هم تاسو سره مونږ د یاسر بادشاه پروګرامونه شریکوو زه ظهور خان اجازت غواړم د لوی الله په امان